اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شیطان او د کافرانو سره د مشابهت نه مونږ خپل دین منع کړی یو. د شیطان د مشابهت نه ځان وساتئ، د کافرانو د مشابهت نه د یو شانوالي نه ځان وساتئ. د دې په هکله پرون حدیث تیر شوی و. شیطان په ګس لاس خوراک کوي، په ګس لاس څښاک کوي شیطان، او د شیطان سره به ځان یو شان کوو نه. نو په ګس لاس به د خوراک څښاک نه ځان ساتو. ضرورتونه تینا مستثنا دي. یو سړي غریب ښی لاس د سره شته دی نه، یا شل دی یا زخمی دی، نو بیا له خبره ده، په ګس لاس بیا د ضرورت د وجې نه خوراک څښاک کولی شي. اوس 1435 نمبر حدیث شریف دی، 1635 نمبر. په دې کې هم دا خبره ده چې شیطان په ګس لاس خوراک او څښاک کوي شیطان. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، دا حدیث سیدنا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی. صحابي خپل نوم دی عبدالله او کنیت یې دی ابن عمر، د عمر زوی. دواړه جلیل القدر صحابه دي، پلار زوی، او دواړه مفتیان صحابه دي. الله پاک دی د دواړو ناراضي شي. پلار زوی دواړه دی الله پاک د خپل ذات ناراضي کړي. زما ستا او د ټول امت د طرفه دی الله پاک دواړو صحابو له بهترینې بدلې ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، لا یأکلن احدکم، هیڅ چرې دی تاسو کې یو کس خوراک ونه کړي بشماله، په خپل ګس لاس. پوره سختۍ او تاکید سره نبی علیہ السلام منع فرمایل. مونږ هر امتی او امتیه، نارینه او زنانه، نبی علیہ السلام په ګس لاس باندې د خوراک نه منع کړي. منع کېږو به که خیر. ولا یشربن بها، او هیڅ چرې دی په ګس لاس باندې څه شی نه څکي، اوبه، شربتي، چای، لسی، د څښاک شی دی په ګس لاس نه څکي. یعنې خوراک څښاک دواړه په ګس لاس منع شو، لنډه ده. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بها، دا خو شیطان په ګس لاس خوراک کوي او په ګس لاس څښاک کوي، دا خو د شیطان عمل دی. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. بیا حضرات محدثین شارحین د حدیثو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرو علم ورسره دی او هغوی دا امت ته دا خبرې سپړي واضحه کوي. نو په هغې کې څه شارحین د حدیثو داسې دي لکه علامه طیبي رحمت الله علیه، هغوی وایي دا حدیث په خپله ظاهري معنا باندې مراد دی چې حقیقت کې شیطان په ګس لاس خوراک او څښاک کوي. حقیقت اوریجنل شیطان هغه چې خوراک څښاک کوي که نه، دا شیطانان چې دي شیاطین جنات دا هم خوراک څښاک کوي. د دې خوراک څښاک سي بې کلمې چې خوراک شروع شي، بې کلمې چې کوم خوراک شروع شي هغې کې دي ملګري سره. حقیقت کې شیطان په ګس لاس خوراک څښاک کوي. او بعضې شارحین د حدیث وایي دا مجاز دی، مجازي معنا مراد ده. چې کله تاسو وکتل چې یو کس په ګس لاس خوراک څښاک کوي، نو دا شیطان دی دې ته تیار کړی دی، دا اوس د شیطان په تابعدارۍ کې لګیا دی روان دی. مطلب دا دی چې په ده باندې د شیطان پوره تسلط دی، اختیار او کنټرول دی، د شیطان قابو کړی دی. دې وجې نه علماو لیکلي دي د دې حدیثونو په رڼا کې چې دا پرون کوم تېر شو اوس دی او نور ګڼ شمېره حدیث دي په هغې کې د ګس لاس باندې د خوراک څښاک نه منع راغلی ده. اول خو دا خبره ذهن کې کېږدو چې یو ضرورتونه دي. ګوره ضرورت نه دی، ما څنګه اول کې تاسو ته عرض وکړو لکه یو سړی دی د هغه ښی لاس د سره شته نه کټ شوی دی، یا پیدایشي کنډم پیدا دی، زور ورکې نشته دی، شل دی، نو هغه خو به ټول کارونه په ګس لاس کوي. خو کوم کس له چې الله پاک دواړه لاسونه ورکړي دي او دواړه روغ رمټ دي، ټیک ټاک دي، زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا چې مونږ کلمه ویلې ده او په کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ایمان راوړی دی، هغوی په خپله په خپل فعل او عمل سره مونږ ته ښودلي چې په ګس په ښي لاس باندې خوراک څښاک دی، او په خپل زبان مبارک سره مونږ منع کړي یو چې په ګس لاس به خوراک څښاک نه کوئ، په ښي لاس. اوس کتاب دا مسله لیکلې ده، وایي چې کوم سړي ته دا علم حاصل وي دا ورته پته وي چې خوراک څښاک په ښي لاس دی او دی بیا هم په ګس لاس باندې خوراک څښاک کوي. لکه ما تاسو ته ویلي
ډېر ښه خلک لکه پاک پاک خلک حسابېږي معاشره کې، او هغه چې کله خوراک څښاک کوي یو ځای کې که نه، نو پخي لاس چې بسکټ راوالي په ګس لاس ورسره پیالې ونیسي، پخي لاس باندې چې کیک راوالي په ګس لاس باندې ورسره شربت ګیلاس راوچت کړي، اوس کی د پایو ګیلاس راوچت کړي، وې دنده په هغې کې ګوټ کوي، پخي لاس په ولاړه لګیا دی، د اخور خوراک دی د ډنګرو، پخي لاس خوراک دی او په ګس لاس ورسره ګوټ شوړ، بیا خو دا دواړه کارونه خطا شو، د ولاړې کار بیل خطا کار وشو، دا په ګس لاس باندې دا بیل خطا کار وشو، او د شیطان والا عمل شو. وایي چې قصدن عمدن دا ورته علم دی، لکه اوس مونږ او تاسو ناستو کسانو ته علم رالو که نه یې راغلی، ولکه چې ورته یم چې راشي کلاني راغلی علم رالو، الحمدلله د علم رڼا د دې خیرونه دي برکتونه دي، تاسو په الله باور وکړئ. زمونږ او ستاسو دا نامراده بیمارۍ چې دي که نه، هغه د خوراک څښاک کې بې احتیاطیانو د وجې نه کېږي، او دا روحاني بیماری خو تړلې دي سره دي. د خوراک څښاک په هکله د مسلمان ډېرې پابندۍ دي. زمونږ فضایل اعمال کې چې کوم تعلیم روان دی هغې کې هم د صحابو د تقوا بیان دی چې هغوی به د پردي مال نه د مشتبه مال نه څومره کرکه کوله، ځان به یې ساتلو، او دغه شانتې په دې طریقه کې که مونږ او تاسو د پیغمبر علیه صلات وسلام د سنتو تابعداري وکړه، یقین وکړه که په مونږ او تاسو باندې دا ظاهري بیماری راشي. ولې مونږ او تاسو هغه واقع نه ویلې، د سکول کتاب کې هم ویلې وه چې یو بادشاه یو طبیب او یو حکیم نبی علیه السلام له راولېږلو چې دا به ستاسو مفت علاجونه کوي ستا او ستا د ملګرو. هغه طبیب ډېرې مودې پورې خپله داسې به ووایي چې دواخانه او کلینیک کې ناستو خو څوک هم وله رانه، هغه واپس بادشاه ته ګیله ولېږله چې دا خو دلته تا ځکه ما علاقې ته راستلم دي خو یو هم ماله نه راځي. نو چې هغه سوال جواب یې وکړو بادشاه ته، بادشاه ورته ووایي داسې کار دی، هغه سوال جواب راولېږلو چې ما خو تاسو ته حکیم درلېږلی دا ولې خوښ هم نه شو که څه وجه؟ وایي نه، دلته دي د اصولو مطابق خوراک کوي، بیمارېږي نه، نو څه له طبیب له څوک شوشاله خو نه ځي، پیشن خو نه دی چاسې وله وردي. او زمونږ او ستاسو څنګه حال دی چې ګولۍ هم سر ته نه ایښي که نه او ختمې شي، ځوانان یو، او دا چې خپلې ګولۍ دي چې هغه ورته برابرې نه وي، بس بیا سورئ. نو هغې کې یو وجه دا ده چې زمونږ دا خوراک څښاک یو خو به د هر چا د لاس، او بیا په دې موجوده زمانه کې صرف واده کړی زلمی نه دی چې بېګاله ډولۍ راغلی ده، صرف هغه ته به نه وایو چې ته پرهېز وکړه د چا د لاس څه ونه خورې څه ونه څښې، صرف د زلمي دپاره دا نه ده چې یاران دوستان در باندې څه ونه خوري څه ونه څښي، نن د دوست دشمن پته لګي. نو دغه یو خبره هم ده، داسې به نه کوو چې بس په هر څه به رړم یو هر څه خروس کوو. مسله دا ده چې په ښي لاس باندې چاته پته وي چې دا د شریعت حکم دی او دی بیا هم په ګس لاس باندې خوراک څښاک کوي، وایي ده د الله او د رسول نافرماني وکړه، دی لاړو د الله او د الله د نبي په نافرمانو کې حساب شو دی. روټۍ پې نیمولی شي چې کله داسې روټۍ ده چې هغه په دواړه لاسه نو ګس لاس پېښوی شي، په ښي لاس باندې رانیمولی شي. لوی کنډول دی، لوی لوښی دی، دروند دی، غټه بوقه ده، په هغې باندې اوبه څښي، نو هغه په دواړه لاسه نیوی شي. کټورۍ چې غټې شي په ښي لاس نه شي نیوی، چې په یو لاس نه شي نیوی، دومره غټ کټورۍ اوس لکه ماشوم دی هغه غټ کټورۍ راوچتوي، نو نه شي راوچتولی به څه کوي. او چې لوی وي مونږ او تاسو بیا په دې لویو کې ښه لوی دي، نو هغې به په دواړه لاسه جام نه راوچتوي. مسله دا ده چې کوم لوښی په یو لاس راوچتېږي، ښه غوږ ورته ونیسئ، ښه ورکوټی لوښی دی او په یو لاس څه کېږي، ښی لاس به ورکې استعمالوي. ورکوټی لوښی دی او د ورکې ګس لاس هم استعمال کړو، دواړو لاسونو باندې راوچت کړو، نو د ښي لاس چې کوم اجر دی هغه ضایع شو، او د ګس لاس چې کومه سزا ده به ورته نه میلاوي. ورکوټی لوښی دی په یو لاس راوچتېږي، خو د ورسره ګس لاس هم څه یا شامل کړو. د ګس لاس خو د چا دی؟ مونږ څه وویل؟ شیطان. نو چې د شیطان لاس ورسره رالو، نو دی هغه د رحمان د لاس هغه اجر او ثواب څه کړو، ډیلیټ شو، ختم شو، ده پکې انګریزي وویل ختم شو. او د دې ګس لاس خو دا خو د شیطان لاس و که نه، نو چې دا ورسره د رحمان لاس یو ځای شوی دی که نه، نو د دې چې کومه سزا ده یې څه کړه، ختمه کړه. مطلب زما د خبرې دا دی آسان الفاظو کې چې کوم لوښی په یو لاس راوچتېږي او د ورکې بې ضرورته ګس لاس استعمال کړو، نو عذاب نه هم بچ دی ځکه ښی لاس ورسره دی که نه، خو ثواب هم نه میلاوېږي ځکه ګس لاس د استعمال کړی دی، دلته هېڅ هم میلاو نه شو، اجر ورته میلاو نه شو. تنده به ماته شي یا به ماته نه شي، خو چې کوم اجر دی که نه، کوم فضیلت دی د دې خوراک، چې د دې خوراک او د دې عادت نه عبادت جوړ شوی وی، هغسې ونه شو او پاتې شو داسې غټ لوښی چا په ښي لاس نه راوچتېږي یو لاس باندې، یا داسې دی چې دا ښی لاس غوړ شوی دی ګیلاس راوچتې هغه خوېږي، نو بیا د دې پیندې لاندې دا ګس لاس ور لاندې کولی شي، د ګس لاس امداد بیا ورسره یو ځای کولی شي. الله پاک دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال صلی الله. سبق د مانځه سبق دوه ټکي مې ویلو، سبحانک اللهم، پاکي بیانوم پاکي ستا ای الله، وبحمدک، سره د ثنا ستا،
وتبارك اسمک او برکت والا دې نوم ستا وتبارک اسمک او برکت والا دې نوم ستا